د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي نړۍ لیواله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او په دې برخه کې طالب مشرانو هم هڅې پیل کړي. مجاهد زیاتوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي دی او هیڅ هیواد دا ویره نه لري چې له افغان خاورې به دوی ته تهدید جوړ شي. نړۍ هم لیواله ده چې د رسمیت پیژندلو باره کې هم هڅې روانې دي، پیغامونه مثبت دي چې انشاءالله امارت به په رسمیت هم منل کېږي په نړیواله سطح باندې. هغه څو مسؤلیتونه غواړي، یو داسې سرتاسري امنیت وي، هغه انشاءالله خوندي ده. نړۍ له موږ نه ویره لري چې د افغانستان له خاورې نه به نړۍ ته تهدید جوړېږي. د هغې باره کې اسلامي امارت پالیسي واضح ده، اطمینان ورکړل شوی. ذبیح الله مجاهد پکتیاوالو ته همداراز ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د مچلغو بند په ګډون د هغو رغنیزو پروژو چارې پیل شي چې نیمګړې پاتې دي. پکتیاوال باید امیدوار واوسي چې موږ ټول هغه نیمبنده پروژې چې نیمه کاره پاتې وي لکه د مچلغو بند داسې نور دا به ټول تر کار لاندې غورځي. سړکونه به هم پخېږي، ودانۍ به هم آبادېږي، اقتصاد به هم په پښو درېږي. خوار ملت و غریب ملت و کونډې یتیمان بېوزله خلک هغه به انشاءالله مړېږي په نس. د پکتیا یو شمېر فعالانو هم له طالبانو وغوښتل څو له نړۍ سره ښې اړیکې ولري او په هېواد کې د بیا رغونې پروژو سربیره په پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې د پام وړ کار وکړي چې خلک ورته ډېره اړتیا لري. د اسلامي امارت په مشرتابه مې دا غږ دی چې ټولو هغو اړیکو ته چې هغه د اسلام سره ټکر نه وي، د نړۍ سره د وصل کېدو باعث وګرځي، نو زما خواهش دا ده چې دغه اړیکې دې نه سپموي. خلک په ټوله کې له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د هیواد هر قوم پکې ځان وګوري څو د کورنیو جګړو د مخنیوي ترڅنګ د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې هم پرې نږدي.